امتی د محمد رسول الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم په ملت د ابراهیم خلیل الله یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله د مهرباني او د رحمت عنوان شروع ده. د الله جل جلاله صل رحمتونه دي. امام بخاری او مسلم رحمهم الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث شریف را نقل کړی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله 100 رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تأتف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. دا الله تعالی سل رحمتونه دي. دا غین یو صرف یو رحمت دنیا ته را نازل کړی ده او دای تقسیم کړی ده په جناتو، انسانانو، چارپایانو او حشراتو کې. پس دا یو رحمت په وجه مخلوقات په یو بل باندې مهربانه دی او مهربانی او مینه کوي، په یو بل رحم کوي. هم دغه یو رحمت په وجه وحشي حیوان په خپل بچی باندې رحم یعنی مینه کوي. او الله جل جلاله دا یو کم سل رحمتونه د قیامت ورځې ته مؤخر کړي دي، ساتلی دي چې بیا به په خپلو خاصو بندګانو باندې د دې په ذریعه رحم کوي. او دا پورا سل واړه رحمتونه به د خاص مؤمنانو بندګانو دپاره وي. د الله جل جلاله رحمت په دنیا کې هر شي ته عام ده. اللہ جل جلالہ فرمائی ورحمتی وسعت کل شیء، سورة الاعراف آیت 156. حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ په خپل تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالماثور په دې کې د دې آیت د لاندې لیکلي دي چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د آیت ورحمتی وسعت کل شی نازل شو نو ابلیس وویل انا من الشی، زه هم په شیانو کې یو شی یم، نو ما ته به هم په آخرت کې د الله رحمت رسیږي. نو چې کله الله جل جلاله فرمایل فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، پس ډیر زر به زه دا رحمت ولیکم، یعنی خاص کړم دا خلکو دپاره چې پرهیزګاري کوي، په دنیا کې زکات ورکوي، او هغه خلک کوم چې زمونږ په آیاتونو ایمان راوړي. نو ابلیس ناامید شو. بیا یهودو نصارا وویله چې په دې رحمت کې به د قیامت په ورځ موږ هم شامل یو، ځکه موږ هم متقیان یو، په خپل کتاب یعنی تورات او انجیل ایمان لرو او زکات هم ورکوو. نو چې کله الله جل جلاله فرمیلا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سورة الاعراف آیت 157، دا رحمت با د هغه چا دپاره خاص وي چې هغوی تابعداري د هغه رسول کوي کوم چې نبی امی دی. نو یهود و نصارا هم ناامید شو او د قیامت د ورځې سل واړه رحمتونه د مؤمنانو دپاره خاص شو.
الله تبارک و تعالی دې تاسو موږ باندې خپل خصوصي رحمت او مهرباني وکړي او د خپل فضل او د رحم نه مدینه وباسي. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.